نو رب دا تربیت کوونکي ته ویلی شي، پرورش کوونکي ته ویلی شي، پالونکي ته ویلی شي. او اصطلاحي معنی دا چې رب هغه چاته ویلی شي چې څوک مخلوق د ټولو رعایاتو مصالحو ساتلو سره سره مخلوق په دمه دمه باندې خپل کمال ته ورسي، حد د کمال ته ورسي. مخلوق په دمه دمه باندې هغه تربیت کوي، په دمه دمه باندې هغه حد د کمال ته ور ورسي، هغه ذات ته رب ویلی شي. مونږ تاسو ګورو وړوکې غونډه کې ډکې انسان نال کی، مونږ تاسو نال کو په خپل باندې ورته ګولو دا ډکې په دمه دمه باندې لویږي غټ ټونه ته جوړ شي، تر دې پورې چې هغه ونه بیا میوي اونیسي کو میوهداره ونه وي. خو انسان په دې باندې پوه نه شي چې دا په کم ټیم کې الله غټ کړل، او د دې د جرړو نه الله رب العزت خوراک دا په بره باندې چې کوم دی پاڼو ته رسي. ماشوم پیدا شي، د دې ماشوم سره په کور کې ناست مور او ناست پلار 24 غنټې دا ماشوم د دې مخې ته الله رب العزت د دې ماشوم تربیت کوي، په بره باندې لوی خو په دمه دمه باندې حد د کمال ته ورسي، ګیره سپینه شي، خو د ناست مور ته دا پته اون لګي چې د په کم ټیم کې چې کوم دی غټ شو. نو رب هغه چاته ویلی شي چې هغه مخلوق په دمه دمه باندې حد د کمال ته ورسي. دا د رب تعریف دی. د رب استعمال بغیر د اضافت نه د الله نه علاوه د بل چا دپاره استعمال جایز نه دی. رب صرف الله ته ویلی شي. هو کو اضافت ور سره د یو څیز وشي، یو بل ټکی ورسره ملګري شي، نو بیا خلک ویلی شي لکه رب الدار د کور مالکو، رب المال د مال مالکو، نو دا ویلی شي. خو تش رب انسان ته څوک نشي ویلی، ځکه رب معنی تربیت کوونکی، نو انسان په خپل تربیت محتاج دی، نو دی به د بل چا تربیت وکړي. نو رب العالمین، نو رب ویلی شي تربیت کوونکی ده. عالمین عالمونو ته ویلی شي، دا د عالم جمع ده، او عالم چې کوم دی مفرد دی، واحد دی. عالم واحد دی او عالمین الله جمع راوړله. عالم ویلی شي علامت ته، د الله نه علاوه چې څومره مخلوق الله پیدا کړی دی، کو مونږ او تاسو ته په نظر راځي او کو نه راځي، اسمانونه دي، ځمکې دي، او دغه رنګ چې کوم دی انسانان دي، پیریان دي، نو د الله نه علاوه چې څومره څه دي چې د الله نه غیر دي، دې ټولو ته عالم ویلی شي. او عالم ورته په دې وجه ویلی شي چې د عالم معنی د علامت، او علامت یې ورته ولې ویلی دی؟ نو علامت په دې وجه باندې دی دا ټول عالم چې دا د الله په ذات باندې علامت دی چې الله موجود دی. دا ټول کائنات چې څومره دی دا ټول دې ته عالم ویلی شي، او عالم د علامت نه دی. دا ټول مخلوق څومره انسانان دي، پیریان دي، حیوانات دي، نباتات دي، جمادات دي، دا ټول عالم دی. او دې ته عالم ځکه وایي چې دا د الله په موجود کېدو باندې چې کوم دی علامت دی. لکه څنګه کو انسان ته امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دادی، کو یو انسان ته دې خو کېدی نشي، خو بالفرض یو انسان په یو داسې ځای کې دیره دی چې هغه ته نه پیغمبر تللی دی، نه ورته پیغمبر چې کوم دی امتیان تللی دي، نه ورته چې دا ویل دي چې رب شته دی، او دته هېڅ پته نشته دی، دې هېڅ نه دی خبر، وی بیا هم په ده باندې ایمان راوړل واجب دي. وی ځکه چې دې اسمان ته وګوري، دې ځمکې ته وګوري، دې نور ته وګوري، او بیا دې حالاتو بدلیدلو را بدلیدلو ته وګوري، نو دی په خپله یو ورځ دا سوچ کړي د دې پیدا کوونکي څوک شته چې د ماچس یو تیلې دا بغیر د پیدا کوونکي نه پیدا کېږي. ماچس تیلې د سور وړوکی شیز دی، خو تر څو پورې چې د دې کاریګر نه او په دې باندې کارخانه کې محنت نه کړي او دې چا جوړ کړي نه، دې په خپله نه جوړېږي، او بیا دا تیلې په خپله بلیږي هم نه. نو دا دوره لوی کائنات دا څنګه په خپله پیدا شو؟ خامخا به د دې پیدا کوونکي او د دې پیدا کوونکي هغه الله رب العزت هغه موجود. دې خبره دلالت دی. دهریه دا نه مني. دهریه وي دا اسمانونه ځمکه په خپله باندې پیدا شي، انسانان په خپله پیدا کېږي او په خپله به ختمېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله ورسره مناظره جوړه کړه. دهریه ورته وایي چې الله موجود دی، د ټول کائنات چې چا پیدا کړی دی نو هغه موجود دی او هغه الله دی. دهریه وایي چې نه، دا هر څه خو زمانه کوي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورسره مناظره جوړه کړه. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وفرمیل کو ما تاسو پړه کړی نو تاسو به ایمان راوړئ، او کو تاسو زه پړ کړم زه به دهري کېږم. مناظره جوړه شوله. امام ابو حنیفه رحمه الله د ټیم نه لږ غونډه کې لیټ ور ورسېد
چې لیټ ورورسېد پیزار چې کوم دی لاس کې راغستې دي او لاړ هلته کېناستو دهریو ورته وایي چې امام صاحب تا مناظره وبایلله هغه ورته وایي څنګه مې وبایلله وایي ته لیټ رالې نو هغه ته خو زما نه تپوس وکړه که نه چې زه څه شي لیټ تلم زه ګوره رالم زما تاسو سره ټیم مقرر و خو چې زه کله دریاب غاړې له رالم نو کښتۍ نه وي نو ما چې وکتل نو هېڅ شی نه و زه لږ ساعت ولاړم په دې کې یو ونه راغلله په خپله باندې کټ کړې شوه او ما ورته کتل بیا هغه ونه په خپله باندې تختې ته جوړې شوې بیا په خپله باندې کښتۍ شوله کښتۍ ته جوړه شوه بیا هغه کښتۍ راله زما مخې ته ودرېده زه ورته ور وختم او په کښتۍ کې ملاح هم نه د کښتۍ ډریور هم نه هغه کښتۍ په خپله باندې روانه شوله زه د دریاب نه دې طرف ته روانه وم دا ټولو دهریو چغې کړې تاسو ته موږ نه وایو چې امام صاحب لیونی دی یو ونه په خپله پرې کېدی شي یو کښتۍ په خپله جوړېدی شي یو کښتۍ په خپله چلېدی شي نو امام صاحب ورته وفرمیل تا تاسو نه منئ وینه وی ګوره چې یو ونه په خپله پرې کېدی نه شي یوه کښتۍ بغیر د ترکاڼ نه جوړېدی نه شي او بیا په خپله باندې د کښتۍ چلېدی نه شي دا دومره لوی نظام چې الله رب العزت چې کوم دی پیدا کړی دی چې پای کې انسانان دي پیریان دي قسمه قسم مخلوق دی نو دا دومره لوی کائنات دا څنګه په خپله باندې پیدا شوی دی او چې څنګه دا کښتۍ بغیر د ملاح نه نشي چلېدلی نو دا دومره لوی کائنات څنګه چلیږي بغیر د الله نه شپه راځي ورځ راځي په ژمي کې دغه شپې لنډېږي هر کالو او په اوړي کې دغه شپې چې کوم دی په ژمي کې دا شپې چې کوم دی اوږدېږي ورځې لنډېږي او په اوړي کې شپې چې کوم دی لنډېږي او ورځې چې کوم دی اوږدېږي هر کال دغه ترتیب دی په یو ترتیب باندې روان دی نو دې ته دا ترتیب چا ورکړل دی نو دا خبره ټولو چې کوم دی دهریو ومنله ټول مسلمانان چې واقعي د دې چلوونکی هم شته دی د دې پیدا کوونکی هم شته نو دې عالم ته د دې وجې عالم وي چې دا د الله رب العزت وجود باندې چې کوم دی علامت دی څنګه چې موږ د لرې نه چې کوم دی الله خو موږ لیدلی نه دی خو موږ چې کائنات ته یو سړی وګوري دا سوچ په دې مجبوره کوي چې د دې پیدا کوونکی شته دی څنګه موږ د لرې نه وګورو لوګي خیږي چې لوګي ته موږ وګورو نو موږ په خپله وایو اور دغلته بلیږي حالانکې اور موږ نه دی لیدلی خو دا لوګي په دې خبره علامت دی چې دغلته اور بلیږي دقه شان دا ټول کائنات دې ته عالم د دې وجې نه وي چې دا د الله رب العزت په موجود کېدو باندې دلالت کوي علامت دی پې چې الله موجود دی د دې وجې الله رب العزت رب العالمین ذکر وي دلته کې رب العالم ذکر کړی وي نو هم کار پې کېدو چې الله د ټولو عالمونو رب دی خو الله دلته کې رب العالمین چې کوم دی ذکر کو ځکه د الله نه سوا چې دا څومره صدیق مونږ ته په نظر راځي او کو نه راځي دا ټول عالم دی نو دلته کې الله د جمع صيغه ولې راوړې ده رب العالم ویل نوم ټیکو نو د جمع د صيغه د دې وجه راوړې ده چې د دې عالم انواع او اقسام ډیر لکه د فرشتو جدا عالم دی د مرغو جدا عالم دی د انسانانو جدا عالم دی د جناتو جدا عالم دی نو عالم دک یو دی خدا به هغه قسمونه دي دغه قسمونه ډیر دي د دې وجه الله رب العزت د جمع صيغه راوړې او ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نه دا څومره کائناتي نقشه چې موږ ته په نظر راځي او کو نه راځي دا ټول د شمال نواله تر جنوبه پورې د مشرق نواله تر مغربه پورې دا ټول یو عالم دی او د دې نه علاوه الله رب العزت سلويخ زر عالمونه نور پیدا کړي سلويخ زر عالمونه الله د دې نه علاوه نور چې کوم دی پیدا کړي او بعض علما وایي چې نه اتیا زر عالمونه الله رب العزت چې کوم دی نور د دې نه علاوه چې کوم دی پیدا کړي نو دا څومره انسانان دي څومره پیریان دي نو بعضې چې دا ټول چې کوم دی یو عالم دی خو د دې انواع او اقسام ډیر دي نو د دې وجې الله رب العزت د جمع صيغه راوړې ده او ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې نه سلويخ زر عالمونه الله د دې نه علاوه نور پیدا کړي او الله ته څه ګرانه ده دا انور چې دی نور دا 13 کروڑ ګونه د دې دنیا نه غټ الله پیدا کړي 13 کروڑ ګونه غټ الله رب العزت د انور د دنیا نه پیدا کړي دي نو بیا د انور په اسمان کې څومره وړوکي سکاري نو بیا د اسمان مسوره د الله سره د دې سکامې نشته دي کوی نو بي خو بعضې وایي چې نه دا یو عالم دی خو د دې انواع او اقسام ډیر دي نو د دې وجې الله د جمع صيغه راوړې ده او ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نه د دې نه علاوه نور چې کوم دی عالمونه هم ډیر الله دې عمل کول توفیق